माता په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاړه وته دي او ماته وی مولانا بلیګر صاحب الله تعالی دی وبخي الله تعالی دی قبر د نور نه ډک کی په دې تقریر کې هغه ډیر زیات جړلیو کله چې هغه په دې تقریر کې خپل یو خوب بیانو او دا عام خوب نو دا هغه خوب کم چې په کم کې چې الله تعالی دته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړو کله چې دغه خوب مولانا بلیګر صاحب بیانو نو ډیر زیات وجړل او زم چې مخکې به داسې نو جړلی لکه څومره چې د په دې تقریر کې جړلیو دغه خوب را سره واوري چې مولانا بلیګر صاحب نبی علیه الصلاۃ والسلام مولانا بلیګر صاحب ته په دغه خوب کې څه ویلو او د دیدار وسره څنګه وشو ماتا په خوب کې والله العظیم ماتا په خوب کې رسول الله راغی وته کینه عزیزانو خبر نور نشم کوله ماتا په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاړه وته دي او ماته وی چې زستاد عمر کې د برکت لپاره دعاګانې زه د پیغمبر دا لفظ با په خدای قسم چې په دنیا او دولت خرڅ نه کوم زب خپل ضمیر په دنیا او دولت خرڅ نه کوم الله اکبر څومره عظیم انسان تیر شوی دی د پښتنو په تاریخ کې د مولانا بلیګر صاحب په حواله سره که زه ډېرې خبرې وکړم زه یم چې هغه به کمې وي مولانا بلیګر صاحب هغه انسان و چې همیشه حق ویلی او همیشه سچ هغه بیان کړی و دا یو داسې انسان تیر شوی دی کمې خبرې چې د په خپل بیاناتو کې کړې وي نن هغه ثابت شولې نن بالکل هغه ټیک وختلی کوم پیشنګویانې چې د ورکړې وي نن هم هغه حالات دي نن د هغه خبرې ټیک وختلی الله تعالی دې د دوی په قبر باندې انوارات نازل کی الله تعالی دې په قبر باندې رحمتونه نازل کی او الله تعالی دې موږ ته د نیک عمل توفیق راکړي ډېر دعاګانې مولانا بلیګر صاحب ته کوي زه به هم کوم او تاسو هم د مولانا بلیګر صاحب دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ چې الله تعالی هغه وبخي